د جمعې په ورځ 2 عملونه د مازدیګر مونځ نه پس خامخا کوئ. اولنی عمل سره به الله جل شانه ستاسو د 80 کالو ګناهونه معاف کوي او د 80 کالو برابر اجر او ثواب به ستاسو په عملنامه کې لیکلی شي. دویم عمل دا دی چې په هغې سره به الله جل شانه ستاسو د جمعې په ورځ د مازدیګر مونځ نه پس چې کومه دعا غواړئ الله جل شانه به درته قبلی، او دا دواړه د صحیح حدیث نه ثابت دي. اولنی عمل د ابو هریره رضی الله عنه روایت دی چې رسول الله مبارک فرمایل چې کوم مسلمان د جمعې په ورځ د مازدیګر مونځ نه پس په خپل ځای باندې کینی او 80 کرته دا درود وی اللهم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وعلى آله واصحابه وسلم تسلیما، دا درود 80 کرته وویلې، یعنی یو انسان د مازدیګر مونځ نه پس په خپل ځای باندې کینی، هغه که زنانه ده او که نارینه ده، نو په خپل ځای د کینی او 80 کرته یې دغه درود وی، په شرط د دې چې دی به د مونځ نه پس خبرې اترې نه کوي، خپل ځای به نه بدلی، په خپل ځای د کینی او 80 کرته یې دغه درود وی. نو په دې درود ویلو سره به الله جل شانه د دغه مسلمان د 80 کالو برابر اجر او ثواب د په عملنامه کې ولیکلی شي او د 80 کالو برابر ګناهونه به د معاف کړی شي. نو اوس د سوچ خبره دا ده چې دومره آسان عمل او دومره غټه بدله 80 کاله عمر به د چای او بیا 80 کاله ګناهونه چا کړي دي او بیا د 80 کالو برابر نیک اعمال څوک حاصلولی شي. نو دغه مختصر عمل دا د مازدیګر مونځ نه پس لازمي کوئ، انشاءالله العظیم دومره عظیمه بدله به الله جل شانه درکوي او هره جمعه یې کوئ، هره جمعه یې کوئ. ورپسې دویم عمل دا هم د صحیح حدیث نه ثابت دی چې د جمعې په ورځ باندې یو خاص وخت داسې وي چې په هغې کې الله جل شانه د خپلو بندګانو دعاګانې قبلی، د قبولیت ګړۍ ورته ویلی کېږي، یعنی هغه وخت چې په هغې کې الله جل شانه دعا قبلی، یو خاص وخت داسې وي. نو اوس دغه وخت چې دی په دې کې علماو ډېر بحث کړی دی، بعضې وایي چې دا د سحر وخت دی، بعضې وایي چې دا د مازدیګر وخت دی، بعضې وایي چې دا د خطبې وخت دی، خو مختلف وختونه یې رامخې ته کړي دي. زه تاسو هغه وخت ښودل غواړم چې په هغې کې اکثر علما کرام متفق دي او دغه وخت یې غوره کړی دی چې یقینا دغه وخت چې کوم د دعاګانو د قبلېدو دی هغه وخت دی د مازدیګر مونځ نه پس تر ماښامه پورې. یعنی یو خو ما دا عملو ښودلو، دا هم کوئ پکې د مازدیګر مونځ هم چې وکړو ټوله ورځ تاسو خپل مصروفیاتو کې تیروئ، دغه یو ساعت وخت چې دی د مازدیګر نه تر ماښامه دا د الله عبادت لپاره ورکوئ، انشاءالله ډېر څه به حاصل کوئ. یو خو دغه عمل کوئ، دویم دا چې کله د مازدیګر مونځ نه پس دغه عمل هم وکړو، د هغې نه پس کینئ او ذکر اذکار کې ځان مشغولوئ د یا الله یا رحمان یا رحیم یا کریم ذکر سره دعا غواړئ د خپل رب نه، انشاءالله چې څه غواړئ الله جل شانه. عربية قلبي وروحي أحرفي